نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سأل الله العافية. دا باب دی په بیان د سوال د عافیت کې چې د الله تعالی نه عافیت غوښتل پکار دي. عافیت ویل کېږي د دنیا خیر ته او د آخرت خیر ته. دی عنوان باندې امام بخاری رحمت الله علیه درې احادیث مبارکه ذکر کړي دي په دې باب کې. لومبنی حدیث مبارک هغه عن اوسط ابن اسماعیل قال سمعت ابا بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. دا راوی فرمایي چې ما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه واوریدل بعد وفات النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه د دنیا نه تشریف وړلو نه پس قال چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل قام النبي صلى الله عليه وسلم عام اول مقامي هذا. پکم ځای چې ابوبکر رضی الله عنه خطبې ته ولاړو، ابوبکر رضی الله عنه فرمایل چې د هجرت نه یو کال مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دې ځای باندې ولاړو، خطبه یې فرمایله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات لږې ورځې شوې وې. نو ثم بکا ابوبکر، چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر یې وکړو، ابوبکر رضی الله عنه وجړل. ثم قال، او بیا خلکو ته وویل علیکم بالصدق فانه مع البر وهما فی الجنه. تاسو رښتیا په ځان باندې لازم کړئ، او فانه مع البر، دا رښتیا ویل دا د نیکۍ نه دي، دا د نیکۍ حصه د رښتیا ویل. وهما فی الجنه، او رښتیا ویل او هر نیکی د دې انجام جنت دی. و ایاکم والکذب، او ځان د دروغ نه بچو ساتئ. فانه مع الفجور، دا دروغ چې دي دا د ګناه ملګري دي. وهما فی النار، او دروغ او هر ګناه د دې انجام هغه اور د دوزخ دی. وصلوا الله المعافات، او د الله تعالی نه عافیت غواړئ. فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافات. ځکه چې انسان ته د ایمان نفس چې کوم خیر ملاویږي په هغې کې د ټولو نه غټ خیر هغه عافیت دی. د ایمان نفس چې انسان ته عافیت ملاو شي د دې نه غټ خیر بل نشته. یعنی چې انسان ته د صحت او د عافیت ژوند ملاو شي. او ولا تقاطعوا، او د یو بل سره تعلقات مه کټ کوئ. ولا تدابروا، او د یو بل نه مخ مه اړوئ. ولا تحاسدوا، د یو بل سره حسد مه کوئ. ولا تباغضوا، او د یو بل سره بغض مه کوئ. وکونوا عباد الله اخوانا، او شی ای د الله بندگانو په خپل منځ کې رونه رونه. نو دا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه صحابه کرامو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نفس چې کله ابوبکر رضی الله عنه خلیفه شو، نو صحابه ته دا نصیحت آموز خطبه هغه ویلی وه، او په دې کې د عافیت ذکر هم رالو. ځکه امام بخاري رحمت الله علیه د عافیت د باب د لاندې دا حدیث او دا روایت راوړی. دویم حدیث مبارک د حضرت معاذ رضی الله عنه نه روایت دی چې قال مر النبي صلی الله علیه وسلم على رجل یقول. د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو سړی په خوا کې تېرېدو چې هغه دا دعا کوله، اللهم انی اسألک تمام النعمت، الله تعالی زه د ستا نه تمامي نعمت غواړم، الله پوره نعمت ترنه غواړم. قال نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هل تدری ما تمام النعمت، تا ته پته شته چې تمام نعمت څه شی دی؟ نو قال، نبی علیہ السلام بیا په خپل جواب وفرمایلو چې تمام النعمت دخول الجنه، تمام نعمت دا دی چې الله تعالی چاته پوره نعمت ورکی. تمام نعمت دا دی چې انسان جنت ته داخل شي. والفوز من النار، او د دوزخ نه بچ شي.
چې الله تعالی د چا باره کې د جنت ته د تللو د دوزخ نه د نجات فیصلو فرمایي دا تمام نعمت دی. ثم مر على رجل یقول بیا په بل سړي خوا کې تېرېدلو چې هغه داسې ویل چې اللهم انی اسألک الصبر، الله تعالی زه دستانه صبر غواړم. قال نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل قد سألت ربک البلاء، ته خو د الله تعالی نه مصیبت غواړې، تا خو د الله نه د مصیبت سوال وکړو چې الله نه صبر غواړې، مطلب دا چې الله تکلیف را باندې راولي چې زه صبر وکړم. داسې مه وایه فسله العافیة، د الله تعالی نه عافیت غواړه چې الله عافیت د دواړو جهانو راته راکړي. ومر على رجل یقول، او بل سړي خوا کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تېرېدو نو هغه ویل چې یا ذا الجلال والاکرام، دعا کې دا کلمات وی چې یا ذا الجلال والاکرام. قال سل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مفهوم دا چې دا داسې مبارک کلمات دي، داسې مبارک الفاظ دي یا ذا الجلال والاکرام چې د دې نه پس دعا غواړه الله تعالی به قبلې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته هم دا کلمات زده کړي، یا ذا الجلال والاکرام ویل پکار دي، یا ارحم الراحمین ویل پکار دي، او دغه رنګ د الله نه عافیت غوښتل پکار دي. دریم او آخری حدیث د دې باب عن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه قلت یا رسول الله علمني شيئا اسأل الله به. حضرت عباس رضی الله عنه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو، او هغه وایي چې ما عرض کو چې اے د الله رسوله علمني شيئا اسأل الله به، ما ته صدا سیز او خای چې زه په د الله تعالی نه سوال کوم چې زه هغه الفاظ سره د الله نه غوښته کوم. فقال محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یا عباس، اے عباس سل الله العافیه، د الله تعالی نه عافیت غواړه. ثم مکثت ثلاثا ثم جئت، بیا ما انتظار کو 3 ورځې تقریبا. ثم جئت فقلت علمني شيئا اسأل الله به یا رسول الله. دوباره می 100 ورځې پس بیا سوال کو چې د الله رسوله ما ته کلمات او الفاظ خو چې زه به د الله نه سوال کوم. فقال یا عباس، نبی علیہ السلام فرمایل چې اے عباس یا عم رسول الله، اے د الله د رسول تر تریو نو زکه وته داسې وای چې اے د الله د رسول تر، یعنی ته خو هغه خوش قسمت ترې چې د الله رسول دستا وراره دی. دې کې هغه نسبت او هغه رشتې ته اشاره ده. او بیا ورته هغه جواب او فرمایلو چې صلی الله العافیه فی الدنیا والآخره، د الله تعالی نه د دنیا او د آخرت عافیت غواړه. عافیت ډیر لوی شی دی چې الله تعالی انسان ته عافیت ورکړي، د دنیا او د آخرت خیر الله تعالی چاته ورکړي. عافیت چې انسان ته ملاو شي نو دی به عبادت تم فارغي، دی به د الله ذکر تم فارغي، او دی به د حقوق الله پورا کول او حقوق العباد پورا کول، تمام حقوق د الله تعالی حقوق او د بندگانو حقوق، هر یو کار به دغه انسان په صحیح طریقې سره کولی شي چې چاته عافیت ملاو شي. او چې څوک الله په مصیبت کې گرفتار کی العیاذ بالله، یا په سبب سے عذر کی، د صحت په سبب سے تکلیف کی گرفتار کی، یا سے پریشانی کی گرفتار کی، یا سے په دشمنی کی گرفتار کی، نو نه به دغه انسان دعا ته فارغ شي، نه به عبادت ته فارغ شي، او نه به حقوق ادا کړي د الله تعالی او نه د بندګانو. الله دې موږ او تاسو ته د دنیا او د آخرت عافیت نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة